بسم الله الرحمن الرحيم. نن دې زموږ سره کوېسچن نمبر 6 کې موږ له یو سیټ راکړی دی، یو موږ له A سیټ راکړی، یو موږ له B راکړی، یو موږ له C، یو موږ له D سیټ راکړی. او په دې کې زموږ سره 12 MCQs دي، زموږ سره 12 کوېسچنې دي زموږ سره، او په دې کې دا 12 کوېسچنې به څه کوو، دا به حل کوو. پرې کې اولنی دی زموږ سره A یونین B. وایي تاسو معلوم کوئ، تاسو A یونین B څه کوي، دا معلوم کوي. نو اوس موږ په دې کې به یو A سیټ راوالو، یو به موږ سره واخلو، یو به موږ B سیټ پر راواخلو، د هغې به موږ څه معلوم کوو، د هغې به یونین معلوم کوو. یو A سیټ دی زموږ سره 0 1 2 3. دا زموږ سره A سیټ شو. بل زموږ سره څه به وکړئ، یو به زموږ سره B راواخلئ، په منځ کې به تاسو څه ولګوئ، یونین به ولګوئ. یونین چې کوم دا ساین دی دا به ولګوئ. یو به B سیټ راوالی، دی زموږ سره 2 دی، 3 دی، 4 دی، 5 دی او 6 دی. دې به اوس موږ څه معلوم کړو، دې به موږ یونین واخلو. د A او د B به څه واخلو، موږ یونین واخلو. ورته ګورئ A یونین B، دواړه سیټونه څه وکړئ، تاسو دواړه سیټونه را یو ځای کوي، او چې کوم پکې زموږ سره ریپیټ شوی نو تاسو به یو پار دا به یو پار راخلئ. یو دی زموږ سره دی 0 1 2 3 0 1 2 3 2 او 3 دلته هم دی، دا ریپیټ شوی دی، تاسو دا یو راواخلئ. یو راواخلئ 4 5 6. دا زموږ سره راغی، دا زموږ سره A یونین B راغی. دا پکې زموږ سره اولنی نمبر څه و، اولنی نمبر پارټ و زموږ سره. بل پارټ دی پکې زموږ سره B یونین C، 2 نمبر پارټس. 2 نمبر پارټس دی زموږ سره B یونین C. اوس تاسو د B او د C څه واخلئ، د دې یونین معلوم کړئ. B سیټ زموږ سره دی، هغه زموږ سره دا دی 2 3 4 5 6. دا زموږ سره B سیټ شو، دلته تاسو یونین واخلئ. او دلته زموږ سره C سیټ دی، C سیټ زموږ سره دی 5 دی 6 7 8. دا زموږ سره B سیټ دی، دا زموږ سره C سیټ دی، په منځ کې به تاسو واخلئ یونین به واخلئ. د دې دواړو اوس موږ یونین معلومو، B یونین C. اوس زموږ سره یو ته 2 راواخلئ، 2 بل راواخلئ 3 4 راواخلئ، پا یو دلته یو پا یو دلته، دواړه زموږ سره کامن دي، دا ریپیټ شوی دی، دې کې هم دی، په دې کې هم دی. دې تاسو راواخلئ یو 5 راواخلئ، 6 دلته دی، 6 دلته دی، یو 6 راواخلئ، یو 7 ولګوئ او یو 8 ولګوئ. دا زموږ سره راغی، دا زموږ سره B یونین C راغی. دریم نمبر پارټ دی کې زموږ سره دریم نمبر کې وایي تاسو معلوم کړئ C یونین D معلوم کړئ. C یونین D، C دی زموږ سره C 5 6 7 8 5 6 7 8. دا زموږ سره C نمبر شو، او یو راواخلئ د U سره څه واخلئ، د D سره یونین معلوم کړئ. D سیټ زموږ سره دا دی 2 دی 4 دی 6 دی 8 دی زموږ سره. دې څه معلوم کړئ، د دې یونین معلوم کړئ. نو C یونین D. ها دلته زموږ سره 2 دی، یو 2 ولګوئ، یو زموږ سره 4 ولګوئ، یو زموږ سره 6 ولګوئ، 4 دلته کې 5 هم دی زموږ سره، یو پکې به 5 ولګوئ، او یو پکې زموږ سره 6 5 دلته دی، ها 6 دلته دی، 6 دلته یو تی 6 راواخلئ، دلته زموږ سره یو 7 دی، 7 ولګوئ، دلته هم 8 دی او دلته هم 8 دی، یو تی سره واخلئ 8 راواخلئ. دا زموږ څه شو، دا زموږ سره C یونین D شو زموږ سره. پوه شوې، دا درې څه کړه 1 2 3، دا درې موږ معلوم کړه C یونین D. اوس موږ انټرسیکشن معلومو، دا زموږ سره راغی، دا زموږ سره انسر شو. د یو انسر څه شو زموږ سره دا راغی، او د یو انسر دا راغی زموږ سره.
پوه شئ دا درې زموږ سره شو دا یونین دي. اوس مونږه انټرسیکشن معلومو چې انټرسیکشن به اوس مونږه څنګه معلومو. دغه ګورئ شاباس. फोर नंबर फार्ट is زمون سره A intersection B. اوس د A او د B سره معلومو انټرسیکشن معلومو. A intersection B. A سیټ زمون سره ادارې 0 دی یو 1 دی یو 2 دی یو زمون سره 3 دی او انټرسیکشن واخلئ او یو زمون سره ولیکئ بی سیټ ولیکئ. بی سیټ زمون سره دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی and 6. دې تاسو واخلئ د دې تاسو انټرسیکشن واخلئ. انټرسیکشن وایي څه ته په دوانو سیټونو کې تاسو معلوم کوي کامن راواخلئ کامن چې هم په دې کې موجود دی هم په دې کې موجود وي. اگر واخلئ لاندې سیټ کې ولګو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ انټرسیکشن وایو. A intersection B د A او د B سره معلوم کوي انټرسیکشن. اوس 0 زموږ سره دلته 0 زموږ سره دلته نشته 1 زموږ سره دلته 1 دلته نشته 2 دلته 2 دلته یو به 2 زموږ سره کامن راغی یو زموږ سره یو 3 دلته یو 3 دلته یو به زموږ سره راغی یو به زموږ سره 3 راغی دا زموږ سره راغی دا زموږ سره د A او د B سره لا انټرسیکشن رااله دا به دوه به زموږ سره دا به کامن زموږ سره دې دا موږ سره دې دا موږ انټرسیکشن وایو. بل دې زموږ سره د 5 نمبر په 5 نمبر کې وایي B intersection C. اوس تاسو د B او د C سره واخلئ انټرسیکشن. B سیټ زموږ سره دا دی زموږ سره 2 3 4 5 6 انټرسیکشن منځ کې ولګوئ. C سیټ زموږ سره دا دی 5 6 7 8 دې سره معلوم کړئ B انټرسیکشن د B او د C سره معلوم کړئ انټرسیکشن معلوم کړئ. اوس پرې کې موږ کامن ګورو 2 دلته 2 دلته نشتی 3 دلته 3 دلته نشتی دا تیم درې کوي 4 دلته 4 دلته نشتی دا تیم درې کوي 5 دلته 5 دلته دی دلته سره لګوي تاسو یو 5 ولګوي 6 دلته او 6 دلته هم دی یو د سره واخلي یو تی 6 را واخلي دا زموږ سره راغی د B او د C سره راغی زموږ سره دا انټرسیکشن راغی دا دوه کې صرف کامن نور به زموږ سره کامن نشتی. بل له زموږ سره د 6 نمبر فارټس ته وګورئ 6 نمبر فارټس کې وایي C انټرسیکشن D. اوس تاسو د C او د D سره معلوم کړئ انټرسیکشن معلوم کړئ. C نمبر سیټ زموږ سره دا دی 5 6 7 8 انټرسیکشن واخلئ. D نمبر سیټ چې دی زموږ سره دا دی 2 دی 4 دی 6 دی او 8 دی زموږ سره. اوس موږ د دې دوه سره معلومو انټرسیکشن معلومو چې سبا راشي زموږ سره انټرسیکشن د C او د D سره راځي. C انټرسیکشن D کامن به اوس ګورو 5 دلته نشتی 6 دلته 6 دلته یو تی 6 را واخله 7 دلته نشتی پوه شئ 8 دلته او 8 دلته دی نو 8 پکې هم سره زما سره کامن دی یو 8 ولګوه دا زموږ سره راغی دا زموږ سره انټرسیکشن راغی د C او د D سره راغی دا زموږ سره انټرسیکشن راغی دا زموږ سره 4 5 6 نمبر پارت و زموږ سره په کوېسچن نمبر 6 کې. اوس 7 نمبر پارټس ته ګورئ 7 نمبر فارټس 7 نمبر فارټس موږ راکړی دی وای تاسو معلوم کړئ A کمپلیمنٹ معلوم کړئ. د کمپلیمنٹ مطلب دی زمون سره یونیورسل سیټ دا یو سیټ یادې زمون سره
پوه شوې و A کمپلیمنٹ مطلب دا دی تاسو هغه ارکان په A او په U سیټ په یونیورسل سیټ کې چې کم وي هغه ته درې کوي او په U سیټ کې چې کم کامن یا ته درې کوي او په U سیټ کې چې کم پاتې شو هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ A کمپلیمنٹ وایو او دا ګوري پرې کې زموږ سره 7 نمبر فارټس یو ځای زموږ سره U سیټ زموږ سره دغه دی خو A کمپلیمنٹ زما سره برابر دی د U نه د A ارکان لري کوي پوه شوې سالوشن هم یو U سیټ دی U سیټ زما سره برابر دی 0 1 2 سو پوری 8 خام منس کی که تاسو ډیفرنس داسې کوئ پوه شوې او که ماینس نشان کوئ دواړه سري زموږ سره دا یو شان دواړه یو شان دي یو دی زموږ سره A سیټ یا دا نشان وکئ پوه شوې بل زما سره دی 0 1 2 3 خام اوس زموږ سره یا دلته تاسو ولیکئ A کمپلیمنٹ ډایرکټ یې وکئ ها دا زموږ سره U سیټ شو دا زموږ سره A سیټ شو اوس د دې موږ کمپلیمنٹ چې کله معلومو نو A کمپلیمنٹ زموږ سره برابر دی پوه شوې 0 دلته دی 0 دلته دی دا تیم درې کوي 1 دلته دی 1 دلته دی دا تیم درې کوي 2 دلته دی 2 دلته دی دا تیم درې کوي او 3 دلته دی 3 دلته دی دا تیم درې کوي نو تاسو وکړئ د 4 نه شروع وکړئ 4 5 6 7 او 8 دا زموږ سره A کمپلیمنٹ راغی دا موږ سره د انسر راغی A کمپلیمنٹ څه ته وایي د A کمپلیمنٹ مطلب دی د کمپلیمنٹ مطلب دی زموږ سره U سیټ یادوي تاسو د U نه د A ارکان څه کوي دا ته درې کوي هغه ارکان تاسو درې کوي چې هغه زما سره په A کې هم او په U کې هم بقایه چې کم پاتې شو د تاسو په سیټ کې ولګي دقیق ته به موږ سوایو دي ته موږ A کمپلیمنٹ وایو اوس بل دی زموږ سره B کمپلیمنٹ 8 نمبر موږ ته B کمپلیمنٹ مطلب دا شو زموږ سره چې تاسو نه د U په U کې چې د B ارکان کم موجود وي د موږ کامن وي هغه درې کوي او چې په U کې کم ارکان پاتې شو دغه ته به موږ سوایو B کمپلیمنٹ وایو B کمپلیمنٹ اول د موږ سره U سیټ زموږ سره 0 1 2 3 د 8 پورې ها ډیفرنٹ نشان تاسو وکئ زموږ سره A کمپلیمنٹ چې دی اوس B کمپلیمنٹ زموږ سره 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی او 6 دی اوس چې کله موږ B کمپلیمنٹ معلومو د B نه به هغه ارکان موږ درې کوو د U نه به هغه ارکان موږ څه کوو هغه به درې کوو چې هغه په U کې هم موجود وي او په B سیټ کې هم صحیح موجود وي د B دا ارکان به درې کوو بقایه چې کوم ارکان پاتې شو پوه شئ کوم الیمنٹ پاتې شو زموږ سره دغه ته موږ سوایو B کمپلیمنٹ وایو 0 دلته نشته دلته 0 ولګوه 1 دلته نشته یو 1 ولګوه 2 دلته دا تیم درې کا 3 دلته دا تیم درې کا 4 دلته دا تیم درې کا 5 دلته دا تیم درې کا او 6 دلته دا تیم درې کا یو تاسو ولګوي 7 او ولګوي 8 په یو کې چې کوم بقایا الیمنٹ پاتې شو دا به سره شي زموږ سره دا به B کمپلیمنٹ زموږ سره څه شي دا به راشي دا زموږ سره 8 نمبر پارت وو بل زموږ سره 9 نمبر پارت ته ګورئ ها بل دې زموږ سره دی 9 نمبر پارت 9 نمبر پارت کې موږ ته وایي تاسو معلوم کړئ C کمپلیمنٹ معلوم کړئ C مطلب دا شو چې تاسو د U نه هغه ارکان لري کوي چې په C کې صحیح موجود وي ها اوس ته زموږ سره C کمپلیمنٹ د U element د U سیټ element زموږ سره 0 1 2 3 دا زموږ سره د 8 4 شو ها بیا زموږ سره تاسو سوال کوئ C سیټ موږ دا کړی 5 6
7 او 8 دا زموږ سره سی سیټ الیمنٹ شو نو سی کمپلیمنٹ ها 0 دلته لري 0 دلته نشته یو 0 ولګوا 1 دلته لري 1 دلته نشته یو 1 ولګوا یو 2 دلته لري 2 دلته نشته 2 ولګوا 3 دلته لري 3 دلته نشته یو 3 ولګوا 4 دلته لري 4 دلته نشته یو 4 ولګوا 5 دلته لري 5 دلته لري دا تیم طریقہ 6 دلته لري 6 دلته دا تیم طریقہ 7 ته هم طریقہ او 8 ته هم څه طریقہ چې کوم پکې زموږ سره کامن رااله پوه شئ دا د طریقې او بقایع چې کوم پسې په یو سیټ کې کم الیمنٹ پاتې شو دا قوله کوي دا زموږ سره سی کمپلیمنٹ راغی بل له زموږ سره د 10 نمبر کې وایي تاسو डी کمپلیمنٹ معلوم کړئ डी کمپلیمنٹ نو डी کمپلیمنٹ زما سره برابر شي تاسو د یو نه د سی د डी الیمنٹ څخه دا درې کوي بل له زموږ سره डी کمپلیمنٹ یو سیټ موږ راکړی دی 0 1 2 3 8 پورې ها د دې دا څه کوي هغه الیمنټری کې چې په ډي کې هم صحیح موجود دي نو ډي کې زموږ سره یو 4 دی یو 5 یو 2 دی یو 4 دی یو 6 دی او بل 8 دی زموږ سره چې کله موږ ډي کمپلیمنٹ حل کوو دی خو دا ګوري 0 دلته 0 دلته نشته یو 0 لګوا 1 دلته 1 دلته نشته یو 1 ولګوا 2 دلته 2 دلته دا د طریقہ 3 دلته 3 دلته نشته یو 3 ولګوا 4 دلته 4 دلته دا تیم طریقہ 5 دلته 5 دلته نشته یو 5 ولګوا 6 دلته 6 دلته 6 تیم طریقہ بل له زمون سره 5 بل له زمون سره 7 او 8 دلته دا تیم سکا دا تیم طریقہ دا زمون سره डी کمپلیمنٹ زمون سره صحیح راغی اوس پرې کې زمون سره 3 فارټس پاتې دي سلور پوه شئ دې ته وګورئ دا زموږ سره دا डी کمپلیمنٹ راغی اوس 11 نمبر ته وګورئ 11 نمبر مونږ ته وایي تاسو معلوم کړئ A ډیفرنس B معلوم کړئ پوه شئ د A ډیفرنس B مطلب دا دی هغه الیمنٹ د A نه درې کې چې هغه په B کې هم صحیح موجود وي او په A کې چې کوم بقایا الیمنٹ فاتح شو هغه سواګه په سیټ کې ولګي دي دا موږ سوایو A ډیفرنس B ولګوي ها اوس زموږ سره A ډیفرنس B A element چې زما سره اداري 0 1 2 3 ها منځ کې ډیفرنس ساين ولګوا او B زما سره یو 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی او 6 دی دا زما سره B راغی زمون سره A کمپلیمنٹ A ډیفرنس B د A او د B چې اوس ډیفرنس معلومه مونږه 0 دلته 0 دلته نشته یو 0 ولګوا 1 دلته 1 دلته نشته یو 1 ولګوا 2 دلته 2 دلته دی دا تیم طریقہ 3 دلته 3 دلته دا تیم طریقہ نو پدې کې د مسری نور نشته تاسو به داسې کار نه کوئ چې پدې کې بقایا پاتې شو هغه دلته تاسو ولګوئ نه تاسو به په A سیټ کې هغه الیمنٹ درې کې چې په B کې موجود دي بقایا چې کوم پاتې شو به دلته ولګوئ نو تاسو به د A نه د B الیمنٹ څخه کوي هغه به ماینس کوي هغه به درې کوي خو زمان سره دا 0 او 1 چې دا زما سره سری دا مثلا هغه الیمنٹ چې دا په B سیټ کې نشته نو موږ به د دویم سیټ هغه الیمنٹ دلته نه لګو موږ به د اولنی سیټ هغه الیمنٹ چې دی هغه موږ دلته لګو دا زما سره A ډیفرنس B د دویم سیټ کې چې کوم پاتې شو پوه شئ دې ته تاسو نه ګورئ په A سیټ کې چې کوم الیمنٹ بقایا پاتې شو اکامن ته موږ درې کړه او بقایا چې کوم پاتې شو هغه موږ دلته په سیټ کې ولګول دا زموږ سره A ډیفرنس B راغی بل له زمون سره د 12 نمبر 12 نمبر فارټس کې وای C ډیفرنس D تاسو د C او د D سره معلوم کړئ ډیفرنس معلوم کړئ نو C ډیفرنس D C الیمنٹ چې زما سره داري 5 6 7 8 ډیفرنس B seat D seat چې زما سره 2 4 6 8 دا زموږ سره راغی دا D seat راغی زموږ سره نو A C ډیفرنس D د C او د D تاسو معلوم کړئ د ډیفرنس معلوم کړئ
اوس به موږ هغه الیمنٹ د سی نه لرې کوو چې په ډي کې هم موجود دي. په سی کې چې کوم بقایا الیمنٹ پاتې شو به دلته ولګو دې ته موږ سی ډیفرنس ډي وایو. لکه 5 دلته لري 5 دلته نشته یو 5 ولګوه. 6 دلته لري 6 دلته لري داتې لري کوم 7 دلته لري 7 دلته نشته یو 7 ولګوه. 8 دلته لري او 8 دلته هم دی 8 څخه دا ملګوه. زموږ سره پس بقایا چې په سی کې کوم پاتې شو هغه د ما سره هغه دا دوه الیمنټس دي یو 5 ته یو 7 دی زموږ سره. دا زمون سره راغی دا سی ډیفرنس ډي راغی زمون سره. بل زمون سره دی اوس دوه پارټس پاتې شو په دې کې یو دی بی ډیفرنس ا او بل زمون سره ډي ډیفرنس ا. ها 13 نمبر کوېسچن 13 نمبر کوېسچن کې مونږ ته وایي بی ډیفرنس ا. اوس تاسو بی ډیفرنس ا معلوم کړئ. چې کله بی ډیفرنس ا موږ معلومو اول موږ یو بی سیټ پر واخلو. بی سیټ زما سره دا دی 2 3 4 5 6 دا زما سره بی سیټ شو. ډیفرنس زما سره یو څه لیکو ا سیټ. ا سیټ زما سره دی 0 1 2 3 دا زما سره راغی. دا زما سره ا راغی. اوس بی ډیفرنس ا اوس په د بی نه هغه الیمنٹ لرې کوو د بی نه چې هغه په ا کې هم موجود دي او په بی کې چې کوم بقایا الیمنٹ پاتې شو دا به دلته ولګو دې ته موږ څه وایو بی ډیفرنس ا به ورته وایو. 2 دلته 2 دلته دا تیم درې کا 3 دلته 3 دلته دا تیم درې کا 4 دلته 4 دلته نشته یو 4 راواخله. 5 دلته 5 دلته نشته یو 5 راواخله. 6 دلته 6 دلته نشته یو 6 راواخله. دا زما سره راغی. دا زما سره بی ډیفرنس ا راغی. اوس په دې کې زموږ سره لاست پارت ته اخرنی پارت 15 نمبر اخرنی پارت ته زموږ سره ډي ډیفرنس ا. ډي ډیفرنس ا چې ډي ډیفرنس ا چې اوس موږ معلومو اول موږ څه ولیکو डी सेट पोल को 2 शो 4 5 5 नो 5 निश्टी 6 और 8 दा जमा सर डी शो डी सेट शो डिफरेंस ए सेट चले जमा सर अगर 0 1 2 3 जमा सर 0 1 2 3 दे वस डी डिफरेंस ए چې اوس موږ معلومو هغه الیمنٹ د طریقه د ډي نه چې هغه په ا کې هم موجود دي. په ډي کې چې کوم بقایا پات شو دلته ولګوا دا زموږ سره راغی ډي ډیفرنس ا راغی. 2 دلته نه دا تیم طریقه 4 دلته نشته یو 4 راواخله. 6 دلته نشته یو 6 راواخله. 8 دلته نشته یو 8 راواخله. دا زموږ سره راغی دا ډي ډیفرنس ا راغی. زموږ سره ریکوایرډ انسر راغی.